باجوړ چې آبادي په لکونو کې ده او اته تحصیلونه لري. دا سیمه په هر لحاظ سره یو زرخیزه سیمه ده. یو وخت چې دلته د صدیق آباد په مقام صرف یو د غوړو مل و او بیا وروسته ویلی شي چې یو بل د وړو مل جوړ کړی شو. اوس دلته تقریبا 4-5 د وړو ملونه جوړ شوي دي او د نورو ملونو د جوړېدو هم خلک اراده لري. په دغه ملونو کې یو مل د ساحل فلور مل په نوم هم جوړ کړی شوی دی، کوم چې د باجوړ په بایپاس روډ اسپتال روډ باندې د لرې نه ښکاري او یو علیشان مل ګڼلی شي. ویلی شي چې د ساحل مل زړه د شروع نه زبردست دي. یو څو ورځې مخکې دغه مل سټارټ شوی دی. دغه مل مشینري 90% د بهر ملک نه راغلې ده، کومه چې جدید مشینري ګڼلی شي. د ساحل فلور مل سوجي، پاین، سوپر پاین او ساده وړه ډېر مزیدار دي، کوم چې د حفظان صحت د اصولو سره سم وکړي. کتونکو دغه مل نور څومره ځانګړی دی تفصیل وګورئ په دې راپور. د باجوړ چې کوم اوس یو ډېر نوی یو ماډل مل ساحل مل څنګه چې موږ په خبرې مو کړې د هغې منیجر موږ سره ولاړ دی. مزید د دنه معلومات حاصلو چې د دې مل خصوصیت سری د نورو ملونو نه او څومره مطمئن یې خپل مل حوالې سره څو خبرې وکړي. جی السلام علیکم، ستاسو نامه څه ده؟ وارث خان جی، زه منیجر په دې مل کې کار کوم او ما تقریبا د 40 سال نه زه د دې فیلډ سره وابسته یم. ما ډېر ملونه کتلي خو دا مل داسې دی چې باجوړ کې خو د سره داسې نشته او زه کوم په سرحد کې دا پیل نمبر داسې مل دی نو په غلطه بنه یم. دا راته ووایي چې د دې خصوصیت څه دي؟ د دې خصوصیت دا دی د دې خو صفایي چې کومه د غنمو کېږي هغه ډېره په دغه طریقه باندې کېږي. غنم ډېر ښکلې صفا کېږي، پلانټونه هم باراني دي ټولو او د غنمو صفایي ډېره مزداره ده. چې سټارټ شو نو تاسو وړو ریزلټ څه دی؟ دا موږ وایو زموږ کتونکو ریزلټ خو د دې داسې دی چې ما خو وکتل دی کې مختلفې کوالټۍ جوړېږي. په دې کې چې کوم معده ده هغه هم لاجواب ده او کم چې فین دی د هغې هم څه دغه نشته دی او وړه چې دي د هغې بهترین وړه دي. موږ د عوامو ته ورکړي دي او عوام د دې نه ډېر مطمئن دي. یو خو دا ده چې د باجوړ آبادي په لکاو کې ده، نو دا میل به د دې آبادۍ په دې د وړو په مت کې څونه کردار دی؟ انشاءالله چې ځکه دا وایم چې دی به ټول باجوړ ته سپلایي کوي نو دا په غلطه باندې یم. انشاءالله چې د دې دا پلانټ چې دی دا داسې پلانټ دی او دا 12 باډی دی. په دې کې 15 شفټرې دي، 15 د سوجۍ مشیران دي. نو دا که ټول باجوړ ته سپلایي نو د هغې نه به دا سیوا کوي انشاءالله. خلکو به ویل چې کله خلک وایي چې روایتي د پنجاب وړو هغه ډېره ښه دي او دا دي، نو تاسو څه ګڼئ چې دا به زموږ هغه کمې هم پوره کړي د پنجاب د وړو نه؟ انشاءالله تعالی دا مې د الله سره وعده ده چې پنجاب نه چې په دې مرګ کې څومره ښه ملونه دي د هغې کوالټۍ دي دا به د هغې سره مقابله کوي انشاءالله. اوس کومو خلکو دلته اکسس کېږي، یعنې کوم خلک راغلی دی چې موږ ته وړه راکړي؟ دا اوس ټول باجوړ نه دی، ټلیفونونه هم کېږي او چا چې مال وړی دی نو هغه بار غواړي. بل سبسایز اټه چې د دې کمه ده نو هغه د ټول ملونو سره تاسو د دې دغه وکړئ نو هغه به په ټوله کې انشاءالله دا ښایي. پیغام به څه ورکړئ دې میل حوالې سره؟ د دې خدا پیغام دی چې په باجوړ کې خدای پاک د سړو له داسې همت ورکړو چې داسې ملي جوړ کړو چې د هغې د سره صدقه نشته. انشاءالله چې ډېر ښایسته میل دی د دې وړو او د دې دغه عوام به د دې انشاءالله چې ډېر خوشحاله دي. له باجوړ ساحل فلور مل و تاسو وکتلو. زه امید لرم چې د ښکلې ویډیو رپورټ به ستاسو خوښی وي.